د پی ټی آی چې کم دا ګراف روان دی دا صرف په سوشل میډیا باندې روان دی. د سوشل میډیا د لپاره هغوی په انټرنیشنل سطح باندې یو لابي جوړ کړه او هغه خلکو ته باقاعده پیډ خلک کېنول او دا هغوی په پاکستان کې پر پرایم منسٹر هاوس کې کله چې په عمران خان پرایم منسٹر شو هلته ورله د هغې نه مخکې په بنیګاله کې کله چې پرایم منسٹر شو د پرایم منسٹر هاوس کې هغې لپاره باقاعده سیکریټریټ جوړ کړو چې د دې ځای نه به ټول هر څه کنټرول کېږي او کله چې هغوی وکتل چې یاره مونږ خو دا هر څه کمپلیټ کړل خو زمونږ سره په مذهبي لحاظ سره ځکه چې هغوی به مذهب ډېر زیات استعمالو د مدینې د ریاست نوم یې اخیستی نو په هغې حوالې سره د هغوی هغې خپل سوشل میډیا چې کم د هغوی ګروپ او هغوی ته ټاسک ورکړو چې تاسو په پاکستان کې وګورئ چې په پاکستان کې کم یو مذهبي لیډر دی چې د هغه فین کلب ډېر زیات دی هغوی چې سر شو کړو نو په هغې کې د ټولو نه زیات فین کلب د مولانا طارق جمیل صاحب و. مولانا طارق جمیل صاحب هغوی چې کله دا خبره جسټیفای کړه چې او د فین کلب زیات دی مولانا طارق جمیل صاحب سره هغوی میلاو شو د مدینې د ریاست سټرکچر یې ورته کېښودو او وایي کم از کم مونږ د دې دپاره کوشش کوو. مولانا طارق جمیل صاحب راغی میډیا ته مخامخ شو او هغوی هغه د هغې دپاره یو یا دوه بیانونه کړي صرف او نن مولانا طارق جمیل صاحب په هره حواله باندې استعمالیږي.